یو بل ملګري پرون سوال کړو چې آیا پټکې د مانځه دپاره لازمي دی؟ جواب دا دی چې پټکې یو مستحب امر دی، یو مستحب امر دی. او دا ذهن ساتل چې په پټکي سره چې ته مونځ کوې نو د هغې د وجې نه په ثواب کې اضافه راځي، دا د اهل بدعو سوچ دی. لیکن که چېرته په عوامو کې دا نظریه وي چې پټکي سره په مونځ کولو کې ثواب ډېر دی نو بیا پټکې لرې که، ځکه دلته که ته په سنت باندې عمل کوي نو خلکو کې بدعت دنده کېږي. نو د پاره د دې چې خلک د بدعاتو نه بچ شي نو بیا پټکې لرې که، د پاره د اصلاح د عوامو چې د عوامو اصلاح وشي. پټکې دا یو سنت عمل دی، په حالت د مانځه کې وي یا د مانځه نه علاوه په ټیم کې، په هر ټیم کې مستحب دی. لیکن دا نظریه ساتل چې په پټکي سره سړی منځو کې دومره ثوابونه میلاویږي نو دا یو عامیانه سوچ دی او دا یو غلطه نظریه ده. په پټکي سره په مانځه کې په ثواب کې اضافه نه کیږي، بلکې په ثواب کې اله اضافه کیږي چې ته په سنت طریقې سره منځ وکړې، په خشوع خضوع سره منځ وکړې نو د دې وجې نه به ستا په ثواب کې اضافه وشي. والله تعالی اعلم بالصواب.